دا د داسې شخصیت وظیفه دا د داسې عالم نه رانقل شوې دا وظیفه چې هغه عالم هغه شخصیت نن په جنت البقیع کې د عثمان غنی رضی الله عنه خواته دفن دی. دومره بختور شخصیت او دا وظیفه چې چا هم په یقین سره کړې ده الله جل شانه هغه ته شفا ورکړي. ستاسو په بدن کې یا ستاسو د خپلوانو رشتہ دارانو د عامو مسلمانانو د چا په بدن کې چې هم څومره بیماریانې دي او داسې بیماری چې هغه بالکل لا علاج ده او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ستا علاج زموږ سره نور نشته دی او بالکل په کور کېنه او شپې ورځې د مرګ ځان ته شماره. دغسې بیمارانو دغه وظیفه کړې ده، په یقین سره یې کړې ده، د زړه نه یې کړې ده، په سوچ سمج سره یې کړې ده. الله جل شانه هغې ټولو ته شفا ورکړې ده. نو لہذا دا وظیفه زه تاسو درښودل غواړم او دا ستاسو ذمواري ده چې دا به نور مسلمانانو ته رسوئ، ځکه ډېر مسلمانان دغسې په کورونو کې پراته دي چې د خپل ژوند نه مایوسه شوي دي او دنیاوي طور سره څومره ډاکټران او څومره خلک چې دي هغې بالکل عجز شوي دي، ورته ویلي دي چې ستاسو علاج موږ سره نور نشته او بس په کور کې د مرګ شپې ورځې ځان دپاره شمارئ. لہذا د هر قسم بیماری علاج د الله جل شانه سره دی، ځکه تکلیف غم مصیبت د الله راولي نو الله ورسره علاج او طریقه هم رالیږي. لہذا دا تاسو زه درښودل غواړم. درې مختصر د الله نومونه دي: یا الله، یا سلام، یا قویو. یا الله، یا سلام، یا قویو. دومره آسان ګوره د دنیا علاجونه به تاسو کړي، په ډاکټرانو هسپتالونو پیسې به په ځان باندې خرج کړي، نو دغه آسان عمل ولې ځان دپاره نه کوئ؟ یا الله، یا سلام، یا قویو. یا الله، یا سلام، یا قویو. طریقې کار دا دی چې دا به د ورځې 314 کرته وایي، 313 مرتبه، 313. ډېر خلک په د حساب کتاب باندې نه پوهېږي، نو لہذا 314 کرته به دا وایي، مخکې وروستو به 3 کرته د دې نه درود شریف وایي، 3 کرته ویلی شي، 11 کرته ویلی شي. او دا وظیفه دا عملونه دا 314 کرته که ویلی شي او یا د دې نه هم زیات ویلی شي، 100 کرته یا 1100 کرته، خو چې څومره ډېر وایي دومره به درته ډېره فایده کوي انشاءالله العظیم. نو لہذا دا خپل ژوند کې دا وظیفه راولئ. که روغ خلق دی هغې دی هم وای الله جل شانه د هر قسم ناعلاجه بیماریانو نه ساتي، د غټو بیماریانو نه به ساتي، د غټو مرضونو نه به ساتي. او کم خلق چې بیماران دي هغې دی هم وای که خپله ویلی شي نو ډېره بهتره ده، که نور څوک که خپله نشي ویلی نو نور څوک دی ورته وایي او بیا دې په دغه باندې ورته اوبه هم دموي، خوراک دې هم دموي، په دې خپل جسم باندې دې چوف کوي. دغه ویډیو در سره شي.